حلالي أنت لا أخشى عذولا هم مقتي. اللہ تبارک و تعالی نے پدی باندې صحابه ویني توی کړی دي، پدی باندې تابعین او تبع تابعین ویني توی کړی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دروغجن پیغمبر نه اسود غن ویډیو کارو حاصلو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او سره بیل بٹن هم ووهئ. نصیب یمن کې ناس سنغا یمن کې نبی علیہ السلام یو صحابي د فیروز دیلمی وته دی خوراشه فیروز دی خوراشه هغه راغی ورته لارشه او یمن ته پلار بل سکارم نکې سیده یمن ته لارشه او علم ما ترازی ترسو پورې چې د دې سړی سر نی قلم کړي. فیروز دیلمی لار او هغه سړی نه کور کې سرکټ کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې فیروز راتله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې نه وفات شو او نبی علیہ السلام دلته صحابه ته وی فاضل فیروز کامیاب شو. تاسو خو کافر نه سکټ کول دا ظلم دی. نبی علیہ السلام دلته پیغام ورکړي صحابه ته فاضل فیروز کامیاب شو. منبر باندې وای چې څوک ته چې دا رزیل کعب ابن اشرف چې زما د ناموس بارکه چې دین او خبره کوي چې ما د اخلاص کی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سو صحابه نور لړ کور کې حلال کو خرچ دا زندې زمانه نام نه حد دانشور نو دا نوی راړه خلق نو دې زمانه تعلیم یافته تعلیم اختنو خبره باندې پوښ وای کنه. ابو رافع نبی علیہ السلام په حکم باندې پکور کې حلال شوی دی. ابن خطل د خانه کعبه پردی نیولی نبی علیہ السلام باوجود د دینه اعلان کړو چې څوک خانه کعبه ته داخل شو بیت الله ته داخل شو د هندي یا ابو سفیان کور ته داخل شو هغه ته امن دی. صحابه را لویږي هغه ابن خطل هغه چې دینو د خانه کعبه پردی نیولی دي تا خو اعلان کړو سو سره وکړو. نبی علیہ السلام خانه کعبه کې پردوں میں بھی اس کو ذبح کر دو. د گستاخی کړو د پشان رسالت کې د ناموس رسالت جرم کړی. ناموس رسالت والا جرم ناقابل معافی جرم دی. کچا معافی وغوستا نو آخرت کے معاملہ جدا رکھا اللہ معاف کئی و دنیا کے معافی نشتا. خبر باندې پوښ وای کنه. نو بہرحال دې بارہ کے لوگوں ته ہوش هغه چې دین ہوش سره خبره کول غواړي الله تبارک وتعالى دی زمونږ استاد سمت ته بهر حال خبر را